بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أتبرأ من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك. رب أعني ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي واهدني ويسر الهدى لي. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروګرام د رڼا په لور سره تاسو ورور ډاکټر عبدالرحمن خلیل د خپل پروډوسر او تکنیکی معاونینو سره سونو اف ام 89.4 او سونو اف ام 96 نه دا سات بالکل نیغ په نیغ تاسو درون خدمت کې بدی امید سره تاسو به روغ جوړی ان شاء الله. وطن عزیز پاکستان د پاره اسلام د پاره خپل ځان او فیملیز د پاره به کارګر ممدو معاونو مددگار او د ګلونو کاروبار کې با زموږ سره شریک روان یې. ما د دې خار په هر تیار فکر گزار کړي دي ما په دې خار کې د ګلونو کاروبار کړي دي. تاسو ته معلومه ده اسلام او پاکستان زموږ یو سیریز دی د 3 هفتو نه په دې خبرې کوم. اسلام لازوال دی او ان شاء الله العزیز وطن عزیز پاکستان هم لازوال دی. الحمدلله زه یو ایټمی طاقت ما ریاست پاک مملکت خداداد پاکستان دی په 20 رمضان المبارک چې دا د ليله القدر شپه او د جمعې شپه دا محض اتفاق نه دی بلکې دا پلان دی د الله سبحانه و تعالی. یو پلانر وطن عزیز پاکستان پلان کړی دی او نن د هندوتو پرچارک ما ته ځکه بدنیت دي چې زه یو ایټمی ریاست ما الحمدلله زما فوج ډیر مضبوط فوج دی. زما د قومي سلامتی ادارې هر وخت چمتو دي او زما د بارډر حفاظت هم کوي او اندرونی ملک او بیرونی ملک زما حفاظت هم کوي. بل داس دي ما سره لا اله الا الله محمد رسول الله ده صلی الله علیه وسلم او وطن عزیز جوړ شوی په دې کې کردار د محمد رسول الله د نام او د دې کلمې ده صلی الله علیه وسلم. ان شاء الله وی ہم تو مٹ جائیں گے اے ارض وطن لیکن تجھ کو ارض وطن لیکن تجھ کو زندہ رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. وطن عزیز با انشاءاللہ قائم و دائمی. اسلام و پاکستان سیریز کې ما تاسو سره واده کړو مخکې ته یو نوجوانان چې د دې ملک د شارک حیثیت لري او کلم چې په دنیا کې چینج راغلی دی نو 2 کسانو چینج راوسته دی استاد او شاګرد. نوجوان الحمدلله وطن عزیز 65% د نوجوان تعداد دی. دنیا خو بوډای شوی دا وطن عزیز پاکستان ځوان شوی دی. دا ځوان کول سکلفل پکار دی. دا په پیغام پاکستان باندې پوي پکار دی. دا په استحکام پاکستان باندې په دې بیانیه باندې په نیشنل ایکشن پلان باندې او د وطن عزیز په بنیاد باندې پوي پکار دی. څومره خوش قسمت یو مونږه الحمدلله چې زمان نوجوان چې چرته بار تلی دي نو دومره نومي روخان کړی دي چې دا غي بلها مثالونه دي. نن هم ما یو نوجوان چې زه ورته سکالر هم وایم سیډنکار هم دی نقاد هم دی دانشور هم دی او پوهان هم دی. د پاکستان نوم روخانه کوي ان شاء الله لیډر به جوړیږي او ما تاسو دا ویلو چې که لیډرشپ راغو د وطن عزیز ټول مسلې به حل شي او ان شاء الله د سبز هلالي پرچم د دغه سوري لاندې به موږ پرمختګ کوو. زمانن ملما ملک عبدالرؤف اوان دی د آبا و اجداد د وطن عزیز پاکستان په خدمت کې ډېر پیش پاتې شوی دی. د والد صاحب ملک طارق اوان مشهور سړی دی. د خیر ښېګړې کارونه کوي هغه جوړې کړي دي چې پکې 14 مړي شوي دي سکم سلويخ مړي او دی ورغلې دي خلکو د پګړی ته د ناموس ته او د کردار ته عزت ورکړي دي په پاکستان باندې. کله چې تاسو د دې قلعه ته ځئ ملک طارق صاحب طارق روډ باندې تاسو ګورئ چې د شهداو ټولو نه غټ پینافلیکس چې ګورئ هغه د والد صاحب لګولې دي او مونږ همیشه هغه ته سلوټ کوو
چې په هغې کې کرنل شیر خان شهید دی، میجر عزیز بټي شهید دی، سوار خان شهید دی، لالک جان شهید دی او بلها ګمنام شهدا چې د وطن عزیز په دې خوره باندې نن مونږ آزاده فضا کې ساه اخلو، هغه شهدا یې لګولي دي. څنګه چې والد صاحب د دې ابا او اجداد په پاکستان مین دي، په اسلام مین دي، نو موږ په دې ځکه مین یو. خو وی محبت ملتوی کر دی ہے اس امید پہ میں نے کہ جلدی ہی ظفر اچھا زمانہ آنے والا ہے. ملک عبدالرؤف ما سره ناست دی، خوش آمدید درته یم عبدالرؤف صاحب. ډیره مننه پروفیسور صاحب، ډیره مهرباني او همیشه فرنګ ما تیر ظلم دا ویلو، نن بیا چې زه بیا الفاظ نه وینم چې ستاسو په کومو درنو الفاظو کې یقینا چې ما ته بلنه راکړه، نو زه ستاسو ډېر زیات مشکور یم. الله دې د دې اجر د دې بدلې تاسو ته د خپلو خزانو نه درکړي او الله دې زموږ د مینه او ستاسو د مشري زموږ د کشري همدغسې د خدای قایمه وساتي. ملک عبدالرؤف فوان صاحب، دنیا ما گزارش وکړو چې بوډا شوی د مونږ ځوانان شوي یو، ستا غوندې نوجوان انشاءالله ته به لیډر جوړېږي. ما بېګا هم چې کله تاسو رابللی نو زه یو ډېر غټ سکالر سره ناست وم. ډاکټر قبلایا صاحب زما منټور هم دی، اسلامي نظریاتي کونسل چیرمین دی او اسلام او پاکستان ډېر مین دی او د پاکستان نمایندګي په هغه ځای کې کوي چې هلته نمایندګي ډېره مشکله وي. نو هغوی سره مې دا خبره وکړه، ویل مېلمه څوک دی؟ ملک عبدالرؤف فوان دی. هغه ویل زه دې هلک کې ګورم چې دی به انشاءالله لیډر جوړیږي او دی به دا باغ دوړ به د دوی په لاس کې راځي. نو ډېر ستاسو متعلق خال فاز ویل. آکسفورډ کې هم تاسو د پاکستان نمایندګي کوئ، په لندن کې تاسو د لا سټوډنټ یې. غواړم چې ته مختصرا زما ناظرینو سره تعارف کې ځکه سونو اف ام دا کوشش کوي چې تاسو غونډې نوجوان قیادت هم مخکې راولي چې هغه په اسلام مینی، هغه په پاکستان مینی، هغه په افواج پاکستان مینی، هغه په قومي سلامتي ادارو باندې مینی او د وطن عزیز د پرمختګ خبره کوي. مختصر تعارف کوي، بیا زما موضوع چې اسلام او پاکستان په دې باندې خبره وکړي. ډاکټر صاحب د تعارف نه مخکې زه یقینا چې تاسو یو داسې شخصیت یو د داسې هستی نوم واغست د ډاکټر قبلایا صاحب ستاسو منټور دی، نو زه یقینا چې زم دا ګڼم چې هغه زما هم منټور دی او زه باقاعده هغې آیډیالایز کوم. نو د ډاکټر صاحب یقینا چې کرامات او د هغې مشري الله دې ټول عمر زموږ په سرونو باندې لري او موږ چې څه زده کړي دي نو زه دا ګڼم چې دا د ډاکټر صاحب برکات دي چې موږ نن دلته یو. تعارف تاسو خو ډېر لویه بیانیه وکړه او تاسو خو ډېر لوی الفاظ استعمال کړل. یقینا تاسو دا خپل اردو کې ورته بړاپن وي، تاسو خپل بړاپن چې تاسو دا وکړه. زه ډاکټر صاحب پیدا شوم په پېښور کې، زما انیشیل سکولینګ هر څه په پېښور کې وشو، بیا زه اسلام آباد ته لاړم، نو بیا زما سیکنډري ایجوکیشن په اسلام آباد کې وشو. هغې نه پس زه برطانیې ته لاړم او برطانیې نه مې د وکالت ډګري ترلاسه کړه او بیا الحمدلله د اکسفورډ پوهنتون یو چپټر پکې راغی. نو دا یو تعلیمي سلسله زما داسې وچلېده او ورسره چونکې ستاسو په رهنمایي کې کېږي، الحمدلله زه په دې فخر کوم چې ستاسو په رهنمایي کې دی. په پاکستان کې په پښتونخوا کې بیا مونږه د منشیاتو خلاف د آګاهۍ یو مهم باقاعده طور باندې چلو. نو زه خپل تعارف په دې باندې ختموم چې زه د ډاکټر قبلایا صاحب ستاسو شاګرد یم. جی مونږ لپاره اعزاز دی. ملک عبدالرؤف فوان صاحب څنګه تاسو سبز هلالي پرچم لګولې ده او زه په دې خوشحاله یم تاسو بار چرته لاړ شئ آکسفورډ ته یا لندن کې بل یونیورسټي ته. پاکستان تاسو پرایر ساتئ. پاکستان زمونږ وطن دی، مونږ په دې ویاړ کوو. د مشکل صورتحال نه د راوتو دپاره د نوجوان قیادت ډېر زیات ضرورت دی. ما گزارش وکړو څنګه چې دنیا بوډا شوې ده، زموږ لیډرشپ هم بوډا شوی دی. او تاسو وکړه چې که یوت کې چې کوم د لیډرشپ کوالټیز وي یا اوس یوت کې، نو خو په تاسو کې ځکه ډېر زیات دی چې تاسو دنیا نه هم باخبر یې، د دنیا په نبض هم ستاسو لاس دی. د یو نوجوان په حیثیت باندې د اسلام پاکستان د رانا ته څنګه ګورئ؟ ډاکټر صاحب زما خوله ډېره زیاته وړه ده او دا خبره یقینا چې ډېره زیاته غټه ده او
پاکستان تاسو وی چې یاره دا بیرغ او دا بیج تا د پاکستان په خپل زړه باندې لګولې دی په سینه باندې دی لګولې دی ډاکټر صاحب زه چې بهر دنیا ته لاړ شم لندن ته یا بهر چرته یورپ ته نو زما د عادت دی چې ځکه هر څه جامو کې اچوم نو زه د پاسه په هغې باندې دا بیج ضرور لګوم او تاسو یقین وکړئ چې ما ته ډېر خلک داسې راځي اکثر خلک جنډه نه پیژني چونکې زم د ډېرو ملکونو جنډې نه پیژنم نو هغوی ما ته چې یاره دا تا د کم ملک جنډه لګولې ده نو زه ورته بیا وایم چې یار ما داسې د خپل خوږ وطن د خپلې خاورې د خپلې مور جنډه لګولې ده نو زه باقاعده اپریشیټ کېږم ډاکټر صاحب په دې باندې ټوله دنیا کې چې زه خپله جنډه خپل پہچان دا زه نه هېروم او یقینا زه دا ګڼم چې دا جنډه دا پاکستان دا زما خاوره دا زما پہچان دی دا فوج پاکستان دا زمونږ ټول فورسز زمونږ پولیس وګوره او بیا زمونږ د پښتون قام زمونږ فورسز سره چې کوم شانه به شانه ولاړو او هغوی چې کومې قربانیانې وې نو یقینا چې پاکستان شته نو زه یم زما پہچان دی پاکستان رڼا د پاکستان مستقبل د پاکستان او د مایوسه کېدو خبرې نشته نوجوان ډیر تکړه دی نوجوان ډیر موټیویټډ دی د پاکستان نوجوان خصوصا ډیر زیات په دې باندې متحد دی انشاءالله چې مونږ به د دې خاورې خدمت کوو چې سلک ډیر فلاس شته نو هغه به مونږ د خپلو ادارو سره شانه به شانه ولاړ یو او د کام د پرمختګ دپاره به باقاعده مونږ کوشش کوو جی ملک عبدالرحمن صاحب ما ستاسو د والد صاحب محترم ذکر وکړو چې هغه شهداو چې کوم پینفلیکس هغوی لګولې دی او ډېر جرأت سره ډېر بهادرۍ سره ډېر په ویاړ دا خبره کوي چې اسلام او پاکستان به زموږ پرایورټیز کې وي ځکه پارټیانې به ځي راځي استادان به ځي راځي جامعات په مخ کې وروستو کېږي خو پاکستان په خپل ځای پکار دی مستحکم پکار دی الحمدلله وطن عزیز باندې الله پاک داسې فضل کړی ستا غوندې نوجوانان په دې کې دي مونږ په دې ډېر زړه مضبوط شي او چې دا شانه بشانه د پاکستان سره ولاړی نو موږ به انشاءالله کامیاب کامران یو سربالا به یو مشکلات ضرور شته نوجوانانو سره تاسو ملاویږئ د پاکستان د دې بیانیې چې کوم زه خبره کوم د هغوی رای څه ده هغوی اظهار څنګه کوي هغوی څه غواړي چې موږ څنګه د پاکستان ټیک کړو ځکه یو دنیا پاکستان ته ګوري امام کعبه سره زه ملو شوی یم هغه ویل چې پاکستان باندې موږ فخر کوو چې کله په تاسو تکلیف راشي حرمین شریفین کې تاسو ته دعا کوو داسې ما ابولو تاسو سره خبر وکړه چې زه د یو ډېر غټ ملک سفیر سره ملو شوم هغې ویل چې یو دنیا پاکستان ته ګوري سی پیک داسې یو الله پاک موږ باندې دغه راوستو چې انشاءالله خو که موږ کمټمنټ سره د وطن عزیز په دې بنیاد باندې ځان پوه کړو نوجوان څه وایي دې باره کې ډاکټر صاحب نوجوان د خپل د کام د خپلې د خاورې د خپل د پاکستان د خپلې جنډې خدمت کول غواړي جی نوجوان لږ غونتې کنفیوژن کې شته او د کنفیوژن شکار دی نوجوان ته پلیټ فارم نه ملاویږي جی او بیا زه داسې کانټروورشل خبره نه کوم خو بیا څه دغه داسې شته چې هغې نوجوان کنفیوز کړی د څه قوتونه داسې شته جی او بدقسمتي زمونږ دا ده چې سیاسیاتو په وجه باندې پولرایزیشن ډېر زیات راغلی ډاکټر صاحب معاشرې ته او بیا په نوجوان کې سیاستونه داسې ننویستي دي چې زمونږ نوجوان خپلو میندو سره خپلو مشرانو سره په جګړه باندې مجبوره کړی دی نوجوان نو یقینا چې دا زمونږ ډېره زیاته بدقسمتي ده خو په 2023 کې نوجوان شکر الحمدلله یونیورسټۍ ته ځي کالج ته ځي سبق وایي او د خوش قسمتۍ خبره دا ده چې زمونږ په کام کې رو دا رجحان هم راغی او را روان دی چې زمونږ زنانه یعنی زمونږ ماشومانې زمونږ خویندې هم تعلیم یافته شوي دي نو نوجوان کار کول غواړي او نوجوان دا غواړي چې یاره مونږ که هر فیلډ وي په ژوند کې که څوک وکالت کوي که څوک ډاکټري کوي چې مونږ کم از کم د خپل د ملک خدمت وکړو او مونږ د خپل ملک نوم روښانه کړو ملک عبدالرحمن صاحب وی په خبرو خو قانون نه جوړیږي او چې شګو کې کورونه نه جوړیږي چې سینه کې زړه او زړه کې جذبه نه وي
بیا د عشق مهارتونه نه جوړیږي او قلم ډوب کا خپل وینه کې صابره بیل ویني ښه شعرونه نه جوړیږي. تاسو کتلی دي چې زمونږ ډیر نوجوانان کاغه د سیاچین بارډر باندې دي کاغه په نور بارډرز باندې دي اله واده کړی وي ینګ بالکل او لاړ شي شهید روړي کفن کې راشي او سب هلالي پرچم کې هغه خخيږي. د نوجوان لیډر په توګه ما خپل ناظرینو زده ول چې عبدالرؤف لیډر هم دی او دانشور هم دی. تاسو څه ګورئ چې مونږ کې حب الوطني جذبه یا مونږ کې د خپلو قامي اتلانو سره جذبه د هغوی سره د مینې دې کې کمی ولې ده ډاکټر صاحب؟ او که کمی نه ده نو کمی څنګه پوره کولی شو؟ یعنی کمی مونږ څوک پوره کولی شي؟ ډاکټر صاحب داسې ده چې زما د نظریه او زما د خیالاتو په مطابق د مطالعې کمی چې دا هغه یو ډېر غټ فیکټر دی په دې ایشو کې چې زمونږ د نوجوان خپلو اتلانو سره مینه کمه ده یا د خپلو شهداو سره پکار چې موږ ډېره مینه وکړو او یا د خپلو شهداو سره یوازې دا نه ده پکار چې موږ مینه وکړو پکار دا ده چې موږ خپل شهدا ونازوو. اسلام وایي چې شهید مړ کیږي نه. ٹھیک ده ډاکټر صاحب موږ ټول به لاړ شو راشو خو پاکستان به انشاءالله ټول عمر ژوندی او زموږ شهیدان به ټول عمر ژوندي وي. دا زموږ ایمان دی. پاکستان په دې نوم باندې آزاد شوی دی چې پاکستان کا مطلب کیا؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ډاکټر صاحب داسې هم نه ده چې زمونږ نوجوان ته آیا زمونږ د شهداو یا زمونږ د هغه مرګرو تاسو خو نوجوانان یادوي زه خو یوازې خپلو کپتانانو صاحبانو ته نه ګورم زه خو هغه غریبانانو خپلو رونو ته مظلومه زمونږ چې کوم جوانان دي چې په کور کې د ګټې والی نور څوک نه وي غریبه مورې وي بچیې وي او هغې په بارډر باندې ولاړ دي او په سینه کې ګولۍ اخلي د چا دپاره؟ زما او تاسو دپاره. یخنی نه ګوري ګرمي او باران نه ګوري. مونږ ډاکټر صاحب په کور کې د شپې سملو نو مونږ نه بیا هر سحیر وي مونږ خپل خوب ته توجه وي او زما د جوان زمونږ د ادارو کاغه هر څومره زمونږ فورسز دي د هغې نه خوبونه شته او نه د هغې آرام شته او نه د هغې فیملی لایف شته او نه د هغې پرسنل لایف شته. هغه بس په دې کشمکش کې دي چې یار آیا سبا کېږي به او که نه مونږ به نن د دښمن د ګولۍ د لاسه شهادت ترلاسه کړو یا شهید. جی که شهیدان نه دي نو زما په خیال باندې زمونږ چې څومره فورسز دي نو دی کې 90% نه هم زیات ټول غازیان خامخا دي. نو پکار ده چې مونږ دا ونازو او مطالعه پکار ده. بیا په دې باندې ډاکټر صاحب اویرنس پروګرامز پکار دي چې مونږ په یونیورسټو کې په لوکل کمیونټیز کې په هر ځای کې مونږ لاړ شو او مونږ بیا د خپلو شهداو تاریخ او د شهداو قربانیانې چې هغې کومې قربانیانې ورکړي دي هغه مونږ خپل نوجوان ته خپل یوت ته او خپل چې کوم بیا زموږ را روان نسل دی چې هغې ته مخې ته مونږ کېږدو. دا د نصاب حصه هم پکار ده چې زموږ ملک عبدالرؤف امان صاحب په آکسفورډ کې تاسو د غني خان چې کوم اشعار ویلو نو هلته چې کوم د برټن خلک یا د ادر دین برټن چې کوم سټوډنټس وو یقینا هغوی دا تپوس وکړو چې دا غني خان څوک دی یا زموږ دا شاعران څوک دي یا پاکستان څوک دی. نو تاسو د هغې جواب ورکړو. غواړم هسې د ټیسټ لپاره چې ناظرین به هم خوشحاله شي چې هغه اشعار هم ووایي د هغې ترجمه هم وکوي په انګریزي کې هم او په پښتو کې هم ځکه هغه اشعار مونږ چې کوم ګورو ستاسو پیج باندې نور خلکو ډېر ستایلي دي او خلکو ته ډېر جرأت ورکړی دی. ډاکټر صاحب داسې ده چې تاسو خو ما ډېر زیات اپریشیټ کوئ چې یار آفرین شه په تا باندې چې تا په آکسفورډ یونیورسټۍ کې د غني خان د شعرونو ترجمه وکړه او زه د یو خبره تاسو ته وکړم چې د غني خان د شعرونو تشریح کولو ګستاخي ما نه ده کړې او نه زما دوره وس رسي چې زه د غني خان د شعرونو تشریح وکړم. ما د موقع په مناسبت باندې د هغه شعرونو انګریزي ترجمه کولو یو ناقص او ناکامه غوندې کوشش کړی دی خو هغه بیا ستاسو د مشرانو د ټولو ملګرو ډېره زیاته مننه چې هغې خوښ کړی دی. ډاکټر صاحب غني خان پیژندل هم غواړي غني خان څوک و
غنی خان مونږ ایز ا شاعر ګورو چې یاره غنی خان قامي شاعر دی او غنی خان په جمال او په جلال باندې یو مکسچر جوړ کړی دی او دغه په شاعرۍ کې مونږ ته جمال او جلال ملاویږي خو ایز ان انسان غنی خان څوک و دا هم ډیره زیاته ضروری ده جی ډاکټر صاحب ډیره وړه غونتې کیسه درته کوم د غنی خان زما خپل اولاد نشته خو مشرانو نه مې اورېدلي یقینا تاسو به د دې ګواهي ورکوئ چې د خپل اولاد په انسان باندې د هر څه نه زیات ګراني داسې ده بالکل د غنی خان یو زوی هغه غریب وفات شو د دنیا نه لاړ او د یو داسې سړي د غلطۍ د لاسه لاړ زما د اطلاع په مطابق د هغه ذمېدار و جی او څه واقع داسې افسوسناکه راله او هغه د غنی خان زوی پکې د دنیا نه رخصت شو نو تاسو د غنی خان ګریټنس ته وګورئ چې غنی خان هغه سړی راوغوښته او هغه ته وویل چې یاره زه تا بخم زه دې مړ کوم نه زه نه قصاص باندې زم نه زه په دیت باندې زم زه تا بخم د الله د رضا دپاره خو یو مهرباني وکړې چې زما مخې ته به نه راځې او دې کلي نه به کډه وړې لکه خپل د اولاد خون یو سړي ته معاف کول دا ډیره غټه خبره دا ډیره لویه خبره ده غنی خان ډاکټر صاحب زمونږ اتل دی زمونږ فخر دی زمونږ ویاړ دی او پکار ده چې مونږه غنی خان وپېژنو تاسو وایئ چې یاره په لندن کې دی او په آکسفورډ کې دی غنی خان ترجمه کړې ده ډاکټر صاحب شکر الحمدلله زه په دې فخر کوم چې ما سره غنی خان خو شته که نه جی که ما سره غنی خان نه وی که ما سره خوشحال خان خټک نه وی که ما سره رحمان بابا نه وی که ما سره شاعر مشرق نه وی نو ما به د دنیا ته څه وی چې زه څوک یم جی زه پاکستانی یم زه پښتون یم خو زه څوک یم جی دا خو شکر الحمدلله مونږ سره غنی خان شته او داسې نور اتلان شته نو مونږ دنیا ته ډېر په فخر باندې وایو چې جی راشه مونږ د غنی خان یو ورکوټې غونتې لیک تاسو ته وړاندې کوو که دا لیک هم تاسو وګورئ نو ما همیشه غنی خان ډېر موټیویټینګ شاعر ځان دپاره ګڼلی دی او که دا شعر هم تاسو وګورئ نو زه رڼا کې یم خوشحاله خو تیرونه نه یېرېږم نو په غنی خان باندې خو که خبرو باندې شو نو زما خیال چې سحر نه به ماښام شي او د ماښام نه به بیا سحر شي خو د غنی خان فلسفه به ختمه نه شي نو په دې باندې فخر کوم چې شکر الحمدلله غنی خان پښتون جی غواړم چې دا شعرونه ووایي ډاکټر صاحب ستاسو مینه زه به هغه هم وایم د غنی خان خو اوس ما مطالعه شروع کړې ده نو لږ ډېر نور شعرونه مې هم دغه کړي دي ډاکټر صاحب غنی خان وایي چې جهان تیره تیره شي اور شي تندر شي عذاب شي زه پښتون د پښتو غر شم نه یېرېږم نه نړېږم او چې د علم په جهان کې د هوښیارو خوا کې کینم هم هغوی پورې خندا کړم هم په ځان پورې خندېږم په فکرونو لیونی شم په لټون لټون شم ستړی خو آخر د غیله راغلم نه پوهېږم نه پوهېږم خو زه زما تل روان یم په مخ یو مقام ته ور روان یم یو مقام ته به رسېږم او کل په لاره کې سراغله که تیره وي که رڼا زه رڼا کې یم خوشحاله خو تیرونه نه یېرېږم نو دا د غنی خان یو لیک دی چې په دې باندې او دا نن زما نوجوان ته وایي چې تاسو مایوسه کېږئ ما ډاکټر صاحب داسې دا غنی خان په آخره کې وایي چې زه رڼا کې یم خوشحاله خو زه د تیرونه نه یېرېږم بیا منځ کې وایي چې یاره زه پښتون د پښتو غر شم که ودرېږم او ورکېږم نو نوجوان ته غنی خان وایي چې یاره مایوسي چې دی مایوسي ګناه ده مایوسي ممنوع ده مایوسه کېږي به نه په ژوند کې هر قسمه سخته راځي تند طوفان هم راځي دنیا فنا هم شي تباه هم شي خو ته به په خپل ځي باندې ولاړې او ته به خپل چې کوم ستا د ژوند مقصد دی هغه به پوره کړې او خپل د کام خدمت به ضرور کوي جی ملک عبدالرؤف فون صاحب هغه یقینا تاسو نه پیدا تاسو کو تاسو د پاکستان یو سکالر یا یو سټوډنټ په هیڅ باندې چې کوم خبرو کې کسان تاسو ته جمع دي ما په خپل چوکته نو ډیر غي داسي لکه پیاس چې د چا پسړه کی او اتند تاسو مړه کړی دا سوای تاسو دې باره ډاکټر صاحب ما سره چې هغه کم هغه ویډیو کې چې کم مرګري ناستو نو دا ټول یورپینز میکسیمم جی ډاکټر صاحب ما چې کله دی ته یو ریکویسټ وکړ
چې زه ما بچو کې په خپل کام باندې په خپل ملک باندې ډېرې زیاتې خبرې کولې ما به همدغه بیرغ لګوله نو هغوی به مانه بار بار تپوس کوو چې یار ته ډېر زیات په خپل کام باندې مین یې ډېر زیات دغه حالانکې مونږ یورپینیان یو مونږ دغه یو مونږ لکه هغوی یو ډېر معذرت سره خو سوپیریورټي کمپلیکس کې وو مونږ ته به یې داسې په ښه نظر نه کتل زه تاسو ته حقیقت وایم نو بیا زما ملګري شو چونکې فیلوز نو ملګري مې شو نو ما بیا هغوی ته د غني خان ذکر کړ او دا شعرونه ما په اقرا یونیورسټۍ پېښور کې زمونږ یو کانفرنس شوی و نو ما د هغې په اخره کې ویلی و او د هغې ویډیو زما په سوشل میډیا و نو هغوی هغه وکته نو هغوی وی چې یار دا ته څه ویې لګیا چې هغه په هغې ویډیو باندې ډېر ښه ریسپانس راغلی و نو ما هغوی ته چې دا زه تاسو ته د ټرانسلیټ کولو کوشش کوم ما چې هغوی ته وکړو ډاکټر صاحب هغوی یقینا چې ډېر زیات هغه خوښ که بیا هغوی اډمنسټریشن ته وویلې زمونږ چې کوم د آکسفورډ یونیورسټۍ هغه مشران وو هغوی ته وویل چې جی هلته ما د ټولو ملک ویلې نو هغوی به وایي چې یاره ملک هیز میډ ا ویډیو فار اس اینڈ ملک هیز ټرانسلیټډ ون آف his poetry for us نو ډاکټر صاحب بیا تاسو یقین وکړئ چې د آکسفورډ یونیورسټۍ چې کوم اډمنسټریشن و هغوی ما ته په ګریجویشن باندې په خپله ریکویسټ وکړو چې ته راشه او ته دا شعرونه دوباره زمونږ ټول چې کوم زمونږ سټوډنټان دي نو مهرباني وکړه زمونږ ټول بیچ ته ووایه نو هغوی ډېر زیات خوښ کو هغوی ډېر زیات اپریشیټ کو چې یاره ته کم از کم خپل د اتلانو ته خپل د یو شاعر خپل د ملک ریپرزنټیشن زمونږ په ملک کې نو ټولو ډېر زیات اپریشیټ کړی و جی ملک عبدالرؤف صاحب کله چې اخلاص مندۍ سره یو کار وشي الله پاک په هغې کې برکات اچوي تاسو وګورئ ما پروګرام ابتدا کې خپل ناظرینو ته ویل چې قائد اعظم محمد علي جناح ته خلکو ویل چې دا ته څه وې دا جداګانه حیثیت خو ناممکناتو کې دی ته به د دې هندو لابیسټ څنګه دا بیلې او بیا هلته دومره زیات دا بیانیې پاپولر هم نه وه مګر قائد اعظم وویل چې نه زه یو آزاد وطن ریاست پاکستان جوړول غواړم او د پاکستان کې به ماینارټیزم اوسیږي دې کې به مسلم اکثریتي نمائندګي هم وي نو تاسو وکړه چې قائد اعظم محمد علي جناح ته ډېر هرډلز جوړ شو پاولني دغه کې نن الحمدلله وطن عزیز یو مستحکم ریاست دی او اټمي طاقت دی او داسې هم نه ده چې موږ ټول خلک دوستان دي بلا دشمنان دي ما مخکې ویل چې د هندوتوا پرچارک چې دي هغوی دا د ګو ماته پرچارک دا وایي چې پاکستان دا به خاکم بدهن ختمیږي ان پاکستان په خپلو ډېر مضبوط پیلرز باندې ولاړ دی انشاءالله زموږ د مشکلات په حل کېږي د مشکلاتو د حل کېدو دپاره د وطن عزیز د یو نوجوان قائد په حیث باندې څه ګورئ ډاکټر صاحب مشکلات حل کول زما د نظریې په مطابق د فرد واحد کار نه دی جی مشکلات زه دا ګڼم چې حل کېږي به خو چې د نوجوانانو چې پکې نارینه هم وي او زمونږ خویندې هم پکې وي د قابل د تعلیم یافته نوجوانانو یو ټیم پکار دی او چې ټیم وکوشي چې هغه نوجوانان په کامي سطح باندې ټیمي او هغه د هرې شعبې سره تعلق لري چې هغه په هغه ټیم کې شامل وي او بیا په هغه ټیم کې مشران سکالرز ډاکټر قبله ایاز صاحب پرنګ شخصیت ستاسو پرنګ مشران زمونږ د فورسز نمائندګي هغه پکې وي او هغه ټیم دی بیا د پاکستان د پرمختګ دپاره باقاعده یو کوشش وکړي نو زه دا ګڼم چې په فرد واحد باندې او یا په یو ګوند باندې یا په یو بیرغ باندې دا کار نه کیږي چې یو ټیم مونږ جوړ کو او د قابل او د انټلیکچوالز ټیم جوړ کو بیا مونږ په میرټس باندې فیصلې شروع کو اپوینټمنټس هم مونږ چې په میرټ باندې وکړو نو زما په خیال باندې انشاءالله مونږ به ډېر مسلې مسایل ولې چې ټیلنټ زمونږ په ملک کې شته قابلیت زمونږ په ملک کې شته که تاسو د ژوند هره شعبه وګورئ تعلیم وګورئ سپورټس وګورئ وکالت وګورئ هر څه شعبه چې وي قابل خلک شته قابل جینکۍ شته قابل هلکان شته خو بیا به زه خپلې خبرې ته راځم چې پلیټفارم جوړول غواړي یا ته پلیټفارم ورکول غواړي چې هغوی په یو پلیټفارم باندې روان شي او د خپل ملک خدمت وکړي ملک عبدالرؤف صاحب مونږ پکار دی چې اسلام اینڈ پاکستان زموږ پریارټیز کې وي پاکستان پرایر دی اسلام پرایر دی تاسو مینس کې ویل چې پاکستان د مور حیثیت لري وروسته موده کې چې زه ګورم سیاسي اختلاف یا سیاسي بصیرت لکه یو سړی دی چې د ملک عبدالرؤف اعوان صاحب قائد دی خو زما قائد نه دی یو سړی دی چې زما قائد دی خو ستا قائد نه دی
نو پکار دا دی چې مونږه ستا د قاید او ته زمونږ د قاید احترام وکړي. بیا قاید خو لاندې سطح باندې خبره ده. پاکستان زما د ټول نه محبوب پکار دی چې پاکستان زما د بیاني سرخیل دی. احتجاج خپل طریقې دي، هغه ته نه زما تفصیل طلب دي، خو که یو ځای کې شهید لګېدلی، ځکه چې شهید بارے کې خو گزرے ہے زمانے میں ایسے بھی کچھ شہید مقتول رہا ابد تک قاتل نہیں رہا. میجر عزیز بټي خو کله شهید شوی دی، ما ته نن یاد دی، ولی د دې وطن عزیز د پاره او د دفاع اسلام د پاره او د دفاع پاکستان د پاره غستر ورکړی دی. نوجوانو کې په زمونږ دا چې کوم پر تشدد رویې دي بازي یا اغي څوک به لارې کولو کوشش کوي، د دې روکتام لپاره څه وایي؟ ډاکټر صاحب زمونږ بدقسمتي ده چې زه دا ګڼم چې څه سیاسي مشران او څه ګوندونه داسې شته چې زمونږ نوجوان کې تمیز ختم کړی دی. جی زما نوجوانو ډاکټر صاحب د مشر او د کشر ادب ختم شوی دی. سیاست بده خبره نه ده، سیاست مدار جوړېدل بده خبره نه ده، خو سیاست ته په اخلاقیاتو باندې ترجیح ورکول دا یو ډیره بده خبره ده. ډاکټر صاحب سیاسي اختلاف زما او ستاسو کې دي شي، زما د خپل محترم والد صاحب سره سیاسي اختلافات کې دي شي، خو په باونډریز کې دننه. زمونږ اسلام مونږ ته دا ښیي، زمونږ تربیت مونږ ته دا ښیي چې د مشر خپل ځای وي او د کشر پکې خپل ځای وي. پولرایزیشن به ختمول غواړي او پولرایزیشن به څوک ختموي؟ پولرایزیشن به ستاسو پرنګ مشران، ستاسو د مشرانو په رهنمایۍ کې ځوانان به راپاسي او ځوانان به بیا اویرنس پھیلاوي چې یاره سیاستونه به هم د الیکشنو پورې محدود وساتو، ووټونه به هم د الیکشنو پورې محدود وساتو او کیمپینز به هم د الیکشنو پورې محدود وساتو، خو د پاکستان دپاره خدمت کول، پرمختګ کول، خپل د فورسز سره شانه به شانه ودرېدل دا ډېره زیاته ضروري ده. او زه د دې شي انتهایی مخالف یم چې که زما یو سیاسي ګوند سره تعلق واسطه ده نو دا د کوم انصاف دی چې زه د بلې سیاسي جماعت ته کنځل وکړم. که زه د یو سیاسي بیرغ سره تعلق لرم نو دا ولی ضروری ده چې زه د بل بیرغ ته کنځل وکړم یا د بل بیرغ مشر ته زه کنځل وکړم؟ دا ټرند به ختمول غواړي ډاکټر صاحب. دا ټرند داسې شروع شوی دی او زما بیا ټولو سیاسي مشرانو ته دا درخواست دی. ایون د وطن پسې خبرې کوي بعضې خلک. ډاکټر صاحب دا د کوم انصاف دی چې زه به یو مثال در کوم، که زه د زرداری صاحب پارټۍ سره تعلق لرم نو زه به نواز شریف صاحب پسې کنځل کوم، که زه د مولانا صاحب پارټۍ سره تعلق لرم نو زه به د نورو مشرانو پسې کنځل کوم. او بیا دا د کوم انصاف دی چې زه د یو پارټۍ سره تعلق لرم نو زه بیا خپله مور وکنځم. ملک عبدالرؤف صاحب موږ سره بلها کالرز هم را روان دي او یقینا ستاسو دا چې کوم زموږ پیغام دی دې باندې ګورم چې موږ سره په لاین باندې څوک دي او سره خبرې کوو. جی السلام علیکم. لاین ډراپ شو شاید. جی السلام علیکم. لاین موږ سره ډراپ شو خو فون کالز به ضرور ولو. زه خپل پروډوسر صاحب ته هم چاوي کوم کال راځي چې هغه مس کوو نه. دا خبره چې کوم تاسو وکړه چې د قومي مشرولې یا د قومي بیانیه یا د قومي ترجیحاتو په کار زما یوت په دې باندې ځان پوي کی او زما یوت دا پته چې قوم څه دی، قومونه باندې خو مشکل حالات هم راځي، خو not at the cost of my identity of کرن چې د پاکستان چې کوم تشخص دی بلا خلک په دې فیسبوک باندې او په دې باندې اگر چې دا خو د ریاست بنیادی ذمہ داری ده چې دا کنټرول کی. نوجوانان تاسو ته راځي، تاسو کې نه پاسي، تاسو هغه نوجوان چې د پاکستان شارک دی د نشي په یو عذاب باندې اخته دی د دین روباسه یو تاسو سره فیسبوک کې نه د ګندګۍ نه صفای تراولي نوجوان سوي او آیا د نشي چې کوم اویرنس تاسو پروګرام شروع کړی دی د تاسو کامیاب یې؟
ډاکټر صاحب 2 سوالات دي. زه د منشیاتو والا سوال جواب په لږ سات پستر جی تاسو دا وی چې یاره نوجوان سوي. ډاکټر صاحب نوجوان بدقسمتی دا د زلګ نوجوان ډیفرنٹ کوم. جی زمان نوجوان د کنفیوژن شکار دی. جی متوستویلی مو آیا زمان نوجوان سوال پختنه کوي شي؟ جی پلار د زوینه پختنه کوي شي؟ ډیر معذرت سره خو شاګرد د استاد نه پختنه کوي شي؟ تاسو خو ماشاءالله زما استاد مستاسو پرنګ استادان هم کتلی دي. زمون ډیر استادان خلک سب استاد په جاته او کالم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. زمونږ لاین ډراپ شو. جی تاسو خبره جاری وساتئ. ډاکټر صاحب نوجوان په کنفیوژن کې دی. جی نوجوان ته مونږه تاسو کو ګوره نه په سکول کې زه ټول استادان نه یادوم ډیر پکې خدي خو 100% که یو ماشوم را پاسي او سوال کوي نو په استاد باندې هغه خنه لګي. جی آیا دا نوجوان چې دی دا به څوک پوهیږي؟ کمیونیکیشن ګیپ دومره زیات دی او بیا زه دا ګڼم چې د والدینو او د بچو ترمنځ دا کمیونیکیشن ګیپ دی د دې د وجې هم موږ ته ډېر زیات پرابلمز راځي. چې کمې خبرې زه بهر زده کوم نو که هغه خبره ما ته خپل پلار په زما په کور کې وښیي او په ښه انداز او په ښه طریقې راته وښیي نو یقینا چې زه به د غلط کار نه او د غلط طرف ته تلو نه منې شم. دا کمیونیکیشن ګیپ به ختمول غواړي. مونږ اکثر دلته دا خبره کوو چې یاره لا ماشوم دی لا نه پوهېږي. ډاکټر صاحب ستاسو د جنریشن په 15 کالو ماشوم کې او زمونږ د جنریشن یا زمونږ چې کوم کشران دي نننی د 15 کالو په ماشوم کې ډېر فرق دی. جی دا د سوشل میډیا دور دی. دا 2023 دی. دا د ټیکنالوژي دور دی. ډاکټر صاحب نن زما نوجوان زما ماشوم په ډېرو شیانو پوهېږي. پکار دا ده چې مونږ مشران په کورونو کې او خصوصا والدین په دې باندې خپل ماشومان پوهی کو چیرې خو بد تمیز ماشومانو ته مونږه او خو مونږ ته زمونږ د منشیاتو په کیمپین کې چې کوم هغه فیکټرز چې کوم د وجې د منشیات یا نشه ماشومان جنکه یا لکان شروع کړي نو هغه یو ډېر غټ فیکټر پکې دا کمیونیکیشن ګیپ هم جی شته. نو زه دا ګڼم چې دا کمیونیکیشن ګیپ به ختمول غواړي او نوجوان به پویول غواړي او بیا نوجوان ته خپل تلان خول غواړي. نوجوان مطالعې طرف ته راوستل غواړي او نوجوان هم اوریدل غواړي. دلته یو بل ډېر امپورټنټ ایشو دا چې زه به جوړېدل غواړم ډاکټر خو زه به فورس کېږم چې نه ته به انجینیر جوړې او زه به د ډاکټرۍ نه ویستلی کېږم او چې زه بیا انجینیرینګ طرف ته ځم نو زما هغه انټرسټ ختم شي نو نه زه بیا انجینیر تکړه جوړېدی شم او ډاکټر خو ما نه الریډي پاتې دی. نو لږ د نوجوان نه بم تپوس کول غواړي چې نوجوان په ژوند کې څه کول غواړي بیا چې په هغه فیلډ کې نوجوان خپلې د خبرې خدمت وکړي. جی ملک عبدالرؤف صاحب ما کہ تاسو ته چې ویل چې اگر جوا ہو میری قوم کے جسور و غیور قلندری میری کچھ کم سکندری سی نہیں اگر جہاں میں میرا جوہر آشکارا ہوا قلندری سے ہوا ہے تونگری سے نہیں. اقبال چې تصور پاکستان ورکي علامه محمد اقبال چې په 1933 کې د پاکستان د تعبیر خبره کوي د یو تعمیری سوچ خبره کوي د پرپسفل آئیډیاز خبره کوي سګوري چې اقبال زمانو جوان سټډي کړي دي یا د شاهین تصور چې د پاکستان د پاره د نوجوانانو پاکستان د پاره ضروری دی پای خو زما پروفیسور هم نه پوهیږي الک پای ولې نه پوهیږي یا د نصاب حساب ولې نه د باندې سوای. ډاکټر صاحب د شاعر مشرق په شاعرۍ باندې پوهېدل د کمزوري سړي کار نه دی. جی هغې دپاره پوهه پکار ده او ستاسو پرنګ دانشمندي پکار ده ستاسو پرنګ ایجوکیشن پکار دی چې په هغې باندې پوه شي. زه دا ګڼم چې د اقبال یا د شاعر مشرق به زه ورته ووایم د هغه د شاعرۍ باقاعده تشریحات پکار دي چې موږ په نصاب کې هم شامل کوو
په هغې باندې باقاعده مونږ پروګرامز وکړو. جی تصور اقبال څه دی؟ دا ضروری نه ده چې مونږ به په 9 نومبر باندې یعنی اقبال ډے باندې به مونږ د اقبال پروګرامز کوو. په هر سکول کې، په هر کالج کې، په هر انسټیټیوشن کې او یا په کورونو کې هم په سوشل میډیا باندې هم مونږ ته پکار ده چې مونږ اقبال سټډي کو چې اقبال څه خیالاتو د پاکستان آزادولو باره کې، د نوجوان په باره کې او بیا د کامیابۍ باره کې، د رڼا باره کې د اقبال څه خیالاتو، نو په هغې باندې زما په خیال باندې چې تشریح پکار ده چې تشریح مونږ خپل کام ته ور وړاندې کړو. جی خو څه ګورئ چې نوجوان کې خو غواړي چې اقبالیاتو مایزان پوهیږي، تاسو هم دا وایئ چې په نصاب کې اقبال پکار دی چې انټروډیوس شي؟ ډاکټر صاحب اقبال پکار دی چې په نصاب کې انټروډیوس شي او د بیا د اقبال د شعرونو یا د اقبال د نظمونو یا د اقبال د لیک تشریح پکار دی چې مونږ په نصاب کې جی شامل کولی چې زه درته حقیقت وایم یو ایشو دا هم ډیره غټه راځي که مونږ چېرته د اقبال شاعري ووایو نو په هغې مونږ پوهیږو نه، پوهه زمونږ نشته. نو پکار دا ده چې مونږ د انیشیل لیول نه ډېر د ښکته نه مونږ راځو او مونږ دا نور غزلونه وزلونه که زمونږ په نصاب کې شته نو پکار دا ده چې د دې په ځای مونږ د اقبال شاعري په نصاب کې شامل کو، تشریح سره شامل کو چې مونږ خپل ماشوم ته هغه تشریح خایو چې اقبال په دې شعر کې ویل څه غواړي. جی ناظرین کرام، ملک عبدالرؤف عوان صاحب زموږ میلمه دی، یو دمې باندې بم زما لږ ساعت بعد یو نعت رسول مقبول به تاسو ته اورم. دا بیانیه چې اسلام او پاکستان څومره ضروری دی او زموږ بعضې خلک خوله کږه کړي په دیار غیر کې د پاکستان پسې خبرې کوي، په دې څومره افسوس دی. او یقینا چې ملک عبدالرؤف عوان غوندې نوجوانان قائدان به راځي او دا زمونږ چې کومه بیانیه ده دې ته به وده ورکوي. علامه محمد اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، علامه میر ابراهیم سیالکوټي، علامه شبیر احمد عثماني، دې خلکو چې پاکستان د پاره کله جدوجہد کړی دی ملک عبدالرؤف عوان صاحب، نو هغه دې دپاره کړی دی چې مونږ د غلامۍ نه راوځو. ځکه زمونږ د هندوستان سره روایات بدل دي، زمونږ اٹھنا بیٹھنا بدله ده. هغه ګو ماته ته د خدای درجه ورکوي، زه یو الله منم، زما منفعت یو دی. او نن تاسو کته چې په کشمیر کې هغه د مظلوم کشمیرانو سره څه کوي، او نن تاسو کته چې هغه زمان نوجوانانو سره څه کوي. نو لہذا دا بیانیه چې کومه د پیغام پاکستان استحکام پاکستان ده په دې باندې موږ ان شاء الله نورم تاسو ته بیا بلنه درکو. ما سره ټایم لا فلحال خوشته دي، زه غواړم چې تاسو آینده صلاح عمل تاسو لرئ، تاسو په مستقبل کې ان شاء الله څه کوئ، د پاکستان خدمت په کوم هغه کې کوئ، تاسو وړنه چې کوم خبرې دي غواړم چې هغې باندې خبره وکړئ. ډاکټر صاحب ایشوز شته، دا به مونږ ډینای کوو نه. جی ایشوز شته او ایشوز دې حده پورې دي چې زمونږ خپلو خلکو بدقسمتي خدا ده چې مونږ د یو بیرغ سره تعلق لرو، اس پرچم کې سائے تلے هم ایک ہے. بیا ولې داسې خلک راپاسي او ما د پنجاب مرګري سره جنګي او پنجاب مرګري د سند مرګري سره جنګي او بیا بلوچ او ما خپلو کې جنګي او زمونږ مینس کې نفرتونه اچوي لګیا دي. جی زه څوک یم، زما آیډنټیټي څه ده؟ زما آیډنټیټي دا ده چې زه د نبی مصطفی صلی الله علیه وسلم په امت کې یم او بیا زه پاکستانی یم. جی دا نه میټر کوي چې زه د کم کام سره تعلق لرم، زه څوک یم، زه د کمې صوبې سره تعلق لرم، زما جنډه چې چېرته ولاړه ده زه هلته جی پکار ده چې بیا ولاړ یم. ډېر په فخر سره ولاړ یم او ډېر په فخر سره ځکه ولاړ یم چې د دې جنډې نه بغیر زما هیڅ حیثیت نشته. جی زه به هر دنیا ته ځم، زه برطانیې ته ځم سبق دپاره، په امیګریشن باندې هغه مانه تپوس دا نه کوي چې ته د پېښور نه یې، ته د مردان یې، ته د کویټ یې، ته د لاهور یې. امانه تپوس کوي چې آر یو فرام پاکستان. نو زه ورته ډېر په فخر باندې خپل دا شین پاسپورټ ور مخکې کړم چې یس آی ایم. او بیا داسې خلک اکزیسټ کوي چې هغه زه نه پوهېږم
چې ولې په دې نظریه باندې ولاړ دي چې مونږ په خپلو کې وجنګي او مونږ په خپلو کې او وړو خبرو باندې نفرتونه زمونږ دوره زیات کی چې مونږ بیا په نون ایشوز کې مونږ داسې واچي چې مونږ خپل هغه بیسیک نیډز هیر شي زمونږ چې هغه کم امپورټنٹ ایشوز د مونږ نه هغه هیر شي په کار خدا ده چې ایشو زما دا وی چې یاره زما جنگ د چاینا ترکیه سره وی د انډیا د ترکیه سره زما جنگ وی زما جنگ په وړو خبرو باندې دی په بیسیک نیډز باندې زما جنگ روان دی زمونږه ډیر معذرت سره خو خبرې داسې دي چې تا ماته نیغو کتل او تا ماته بدو کتل زه په هغې باندې تا سره یو ډیبیټ کوم نو اویرنس ډیر زیات ضروری دی ډاکټر صاحب زمونږه کام ته نوجوان ته چونکې 65% of the population is youth په خبره دی چې څه روان دي په ملک کې او څه شوي دي په ملک کې او څه به کېږي په ملک کې اویرنس پکار دی چې د اویرنس په ذریعه باندې مونږه چې څه شوي دي هغه خو شوي دي خو کم از کم چې مونږ یو لایعمل جوړ کړو د کمینګ 20 years 30 years 40 years چې مونږ به را روان 10 کالو کې چرته ځو 60 کالو کې به چرته ځو بیا 13 کالو کې به چرته ځو میرټ پکار دی او په میرټ باندې فیصلې پکار دی او بیا یو داسې یو سټریکټ لایعمل پکار دی چې د ملک خلاف څوک داسې आवाज اوچتوي د جنډې خلاف څوک داسې आवाज اوچتوي زما د لا میکرز ته خاص دی یا د فورسز خلاف څوک داسې आवाज اوچتوي چې هغه مونږ د کمزوري کولو کوشش کوي نو سخت ترینه سزا دی هغې ته ورکړي او بیا داسې سزا دی ورکړي چې هغه باقاعده د عبرت نشان دی هغې نه جوړ کړي چې زما خدای نه خواسته که زما شهدا ته څوک په سپک نظر ګوري یا زما بیرغ ته یا زما فورسز ته یا زما هغه ځوان ته زه درته بیا وایم هغه جوان ته چې بچي یتیمانان پاتې شي مور غریب همدغسې پاتې شي ښځه یې کونډه پاتې شي هغه واحد بریډ وینري هغه زما دپاره صرف زما د خوب دپاره په سینه کې ګولې وخوري که څوک هغې ته سپک ګوري نو پکار ده چې هغه مونږ د عبرت نشان ضرور جوړ او یو قانون عملداري قائمه کړو ډاکټر صاحب لا میکینګ پکار دی رول آف لا او رول آف لا پکار رول آف لا ډېر زیات امپورټنټ ده که کم قوانین شته نو هغې امپلیمنټیشن بیا ډېر زیات ضروري دی چې مونږ باقاعده امپلیمنټیشن وکړو او که مونږ زه دا یقین لرم چې که په یو څو کسانو باندې مونږ دا لایعمل جوړ کړ نو انشاءالله دا نور چې کوم لږ ډېر قوتونه شته ډېر کمزوري قوتونه دي هغه به انشاءالله هېڅ کله هم د دې جوګه نه شي چې زمونږ د ملک خلاف یا زمونږ د جنډې خلاف یا زمونږ د خاورې زمونږ د مور خلاف خبر هم خپلې د خولې نه جی ما پروګرام ابتدایي کې ویل چې ستاسو والد صاحب محترم ذکر مې وکړو پاکستان الحمدلله چې داسې مشران لري نو موږ ان شاء الله کلم ناکام او نامراد نه یو بلکې موږ کامیاب او کامران یو موږ په معمولی خبره باندې کونتر اونیوي شو پاغي قتل دی چاته و قتل پاغي قتل دی ګاډي کې اکسیډنټ شو دومره زیات سړی ویلې نشي بازي خبرې په خپل باندې د مشر د لوی کردار دی څنګه چې د نوجوان کردار دی داسې د مشر کردار دی ما دا خبرو کې چې د سکم سلويخ کسان مړو جرګه تاسو والد سے محترم لاړو پاکستان په دې ویاړ کوي چې داسې مشران دي زما وینه محفوظ کی وینه توی نه کی د مشرانو د کردار ته څنګه ګوري او ته یو نوجوان قائد په حیث باندې څه ګوري چې موږ وینه څنګه محفوظ وو ډاکټر صاحب بدقسمتي دا ده چې زمونږ پښتون قام دې حد ته را رسولی شوی دی چې په وړو خبرو باندې مونږ یو بل سره د انا مسله جوړه کړو جی آنر کلینګ یعنی د غیرت په نوم باندې قتلونه زموږ ډېر زیات دي ډاکټر صاحب بدقسمتي دا ده چې په یو انچ ځمکه باندې موږ خپله رونه وجنو جی مثالونه پراته دي پریسیډنس شته چې په یو انچ باندې خلکو خپلو رونو ته نقصان ورکړی دی او بیا خپل رونه وژلی دي او کمال خدا دی چې ما نه زما اتلان هیر کړي دي او زه په یو داسې ایشو کې انخلولی یم چې ما نه د خپل کام ترقي هیره شي جی تاسو خبر وکړه چې یاره د کام به څه جوړیږي دا مشرولۍ چې کم کردار دی د جرګې چې کم کردار دی
ډاکټر صاحب هغه جرګې تاسو خبر وکړه، په هغه جرګه کې زما والد صاحب محترم ملک طارق صاحب هغه تقریبا 36 مړی پکې شوي او 70 که 80 هغې خبره کوي دا پکې خلک جوبل شوي او ډېره غټه دښمني وه. جی هغه دښمنۍ روغه الحمدلله شوې وه. بیا اوس تاسو کتل زمونږ د ټول پښتون قام دپاره د ډېر د خوشحالۍ مقام دی چې د لطیف لالا روغه الحمدلله شوې ده. داسې نورې روغې پکار دي او زه خو دا ګڼم چې د مشرانو یو صوبایي لیول باندې او بیا په قامي لیول باندې هم د جرګې یو ټیم پکار دی. جی مضبوط ټیم او مضبوط ټیم دې حده پورې وي چې د هغې بنیاد دومره مضبوطي چې هغه ټیم د صوبې او د مرکز نه بیا یونین کاونسل لیوله پورې راشي او په هر یونین کاونسل کې خدای مکه که د چا په وړو وړو خبرو باندې لانجې وي چې په هغې باندې هغې د خلکو مسلې حل کوي. بیکاز که اور لګي نو د ډېرې وړې چنګارۍ نه لګي. نو پکار دا ده چې مشران راپاسي او مشران دی جرګه شي مرکه دي شي او هماغه وړی ایشو په هغه ټایم باندې سالو کړي چې هغې نه غټه ایشو جوړه نه شي. او بیا زه یو خاص پښتنو ته کوم چې کله درله جرګه کور ته راشي او کله درله سپینګیري مشران دا پټکي کور ته راشي نو مهرباني کوئ د هغې خبره هېڅکله هم مه غورځوئ او جرګه منل پکار دي او جرګه منلو کې زمونږ د ټولو فایده ده او بیا د دواړو فریقینو فایده ده. ولې ډاکټر صاحب که ته 100 کاله هم وجنګېږې که نه آخر حل روغه ده. جی نو 100 کاله جنګېدو نه او بیا دومره نقصان کولو نه پس روغه کولو نه ښه ده چې ته نن د ورځې خپله انا ختمه کې وروغه وکړې. نو یقینا چې د مشرانو کردار د مشرانو رهنمایي او د تفرقات او نفرتونه ختمولو دپاره د دې کردار به ډېر اهم وي زموږ د پرمختګ دپاره. ملک عبدالرؤف اون صاحب موږ به دعا باندې اختتام کوو. ستا غوندې نوجوان به انشاءالله راځي د قائدانه صلاحیتونه ډک نور داسې ټیم به راځي د وطن عزیز په پرمختګ کې به تاسو کردار لوبوي په پارلیمنت کې په سینټ کې زما په صوبایي قومي اسمبلی کې زما په واکداران قوم کې او زما په پالیسی میکینګ کې به عبدالرؤف صاحب تاسو غوندې نوجوانان حصہ لي. بیا به خپل وطن عزیز پاکستان ته مزدورۍ دپاره راځي زه به چا نه خواست نه کوم او زه به بیا نورو خلکو ته کچکول نه نیسم. دا نوجوانان به انشاءالله زما ناظرین هم زما سامعین هم ستاسو حوصله مندي او ستاسو د شجاعت ستاسو د انټلیکچوال چې کوم دغه دی هغه ستاسو ذوق ستاسو دانشمندي موږ دپاره ویاړ دی. عبدالرؤف صاحب ډېر شکرګزار یم تاسو تشریف راوړی انشاءالله بیا به تاسو ته سترګې په لاري. سونو اف ام ستاسو خپل چینل دی او دغه د قومي سلامتي خبرې به انشاءالله بیا کوو. یو وارې بیا ډېر شکرګزار یم. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. په دې شعر درته ختموم چې اس امید سے لڑ رہے ہیں ہم جبر کے اندھیروں سے کہ طلوع جب سحر ہوگی وہ سحر پھر ہماری ہوگی. پاکستان زندہ باد. تھینک یو ویری مچ. ناظرین کرام ملک عبدالرؤف سره والله زما زړه نه کېږي چې دا خبرې ختمې کړم. ډېرې خوږې خبرې وکړې نن وطن عزیز ته شاید چې د مخکې نه ډېر ضرورت دی چې موږ په دې بیانیه باندې خلک پوه کړو. وی منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کئی اور کئی ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد والذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لذنوبنا إلا غفرت لنا ولا همومنا إلا فرجت لنا ولا حاجتنا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو أمتك وناسينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وانزلته في كتابك
أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت. اللهم احفظ باكستان وبلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم، اللهم انتقم منهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.